ډیر مرګري دارالعلوم ته راشي لیکن یا ما سره میلاو شي یا د مولانا سلمان الحق صاحب سره میلاو شي یا د مولانا عرفان الحق صاحب سره میلاو شي او چې په دې منځ کې دا کوم لوی جبال دي چې دنیا په دې حیرانه ده چې دوی به په مخ ته ځمکې باندې کوم ګناهونه کړي یا به روزانه دوی کوم ګناه کوي چا یې تر ننه پورې ګناه نه دی معلوم کړی دوی د هغه سره نه میلاویږي دوی زما غونته کشي سره او ما ته وایي چې دوا وکړه زما په هغه ټیک ته دعا ډېر عظیم عمل دی لیکن نه هغه چاله لاړ شه زمونږ په جومات کې یو کس دی نو ما بل امام ته ووایي ما مړه دومره اوږدې دواګانې مه کوه نو ما ته وی زمونږ په دې مقتدیانو کې یو داسې مقتدي دی چې هغه سحر مانځله راځي مستقل لیکن مانځله هم راځي لیکن هغه فقط دعا هم راځي چې دا دعا څومره اوږده شي دومره د هغه زړه مطمئن شي چې او زما به کار څه دی کېږي به نو دعا لوی څیز دی لیکن دعا د دې سپینګیرو استادانو نه د دې تهجد ګزارو نه د دې مراقبه کوونکو نه د دې ذکر کوونکو نه د دعا واله ان شاء الله العزیز تا به الله چرته هم نه ناکامه کوي نو مرګرو په خپل استادانو باندې اعتماد دا عظیم څیز دی او نن د اعتماد هغه فضا په بې اعتمادۍ باندې څه ده بدله شوې ده د دې وجې نه چې بهر ته وځو څوک هم یو طرف ته راکاږي څوک هم بل طرف ته راکاږي څوک هم بل طرف ته څه کوي راکاږي او زمون خالصه د لوبو سامان یې رانه جوړ ګوډیګان یې رانه جوړې کړي دي په یو طرف په بل طرف باندې نه ابرز یو طالب علم ما تاسو ته ویلو دیر باباجي ته کېناست او ورته وی ستا په دې سند کې صرف هم دا یو سند دی په دې اجازتنامې کې ستا سره خو نور هم ډېر سندونه دي هغه ما ته ووایي چې زه په دې اجازتنامې کې ولیکم دیر باباجي ورته وی که زما سره هر څومره ډېر سندونه د خلکو اجازتونه مال استادانو راکړي دي لیکن زما اعتماد په دې خپلو دې استادانو باندې دی هم زما دپاره دقه سند دی زه په نورو سندونو باندې اړو د سره اعتماد څه کوم نه کوم نو چې کوم خلک د خپل سند په استادانو باندې دومره اعتماد کوي الله پاک د هغوی نه کار څه کوي اخلي خدای پاک هغوی د ذلت او د رسوایۍ د دې کندو نه چې نو بچ کوي نن د بې اعتمادۍ دور دی نن د تشکیک دور دی خلک به راځي تا ته به کله یوه وی کله به درته بله وی کله به درته بله وی سوچ به دله خرابوي ته به خپل سوچ هم په دې باندې ساتي سوچ به کې چې زما استادان چې په دارالعلوم حقانیي کې وو ما ته څه ویلي وو او که نه ویلي او که نه ویلي راشه د چا نه تپوس وکړه چې ستا د دارالعلوم حقانیي د استادانو چې کوم حدیث تا ویلي او تا ته اجازتنامه درکړې وه د دې استادانو کومه نظریه وه او په وړو خبرو باندې د چا سره جنګېږمه وړې قصې دي او خلکو راغسي د هغې نه دومره لوی جوړې کړي چې د خلکو نه هغه اصل پاتې شو او په فروعو کې په وړو مسلو باندې څه دي د یو بل سره چې شروع کړې ده دغه موبایل د تاسو هم ګورئ او زه هم ګورم خبره به دومره وي نه او دی به ترېنه لویه مسله څه کړي جوړه به کړي نو خوښ هم د ملګرو او د الله سره تعلق ساتي څومره چې د الله سره تعلق وي دومره به ان شاء الله العزیز په خپل تعلق باندې الله به درته مقام درکړي الله ته مقام حاصل دی تا ته به د تعلق مع الله د وجې نه هم مقام حاصلېږي د عقاید جهان صلی الله علیه وسلم د سنت اهتمام کوه د دې سنت په اهتمام سره به تا ته الله جل جلاله استقامت درکړي استقامت په سنت کې موجود دی او کوم انسان کدی ډیر هم لوی ولی نشي خو چې په ده کې د سنت عمل نشته او په ده کې د سنت مقام او مرتبه نشته خدای پاک دلم دغه مرتبه څه کوي نه ورکوي نو عزتمندو د الله سره تعلق او د الله د نبی په سنت باندې عمل کول ان شاء الله العزیز دا به زمونږ د ټولو دپاره باعث د خیر وي الله دې تاسو ته دا دوره حدیث مبارکه وګرځي او د دې دوره حدیث نه پس چې کومې ذمهدارۍ په تاسو باندې راځي الله دې د دغه ذمهدارو د ادا کولو په تاسو کې صلاحیت قوت او استعداد پیدا کړي وګوره صلاحیت استعداد به علی چې د خپل مرکز علمي سره دی کمال تعلق وي
د خپل مرکز علمي سره چې د تعلق وي ان شاء الله العزیز خدای پاک به دې بې صلاحیته کوي نه، خدای پاک به درکړي دا صلاحیت نور زیاتې کوي. الله جل جلاله دې په دې بهر عظیم میدان کې تاسو ته هغه مقام درکړي چې دارالعلوم حقانیه هم په تاسو باندې په دې ملک کې د نور غونته کې رڼا شي، او ستاسو استادان هم ستاسو په ذریعه باندې خلق د عزت د مقام د عزت او د لوی مرتبه خاوندان ستاسو استادان وګرځي. نو الله جل جلاله دې په تاسو باندې خپل فضل او کرم وکړي، او الله په مستقبل کې مزایع کوه. پاتې شو د دنیا کارونه، د دنیا کارونه. پرون شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم بنیر ته تللی دی، او هلته کې یو کس دی شبیر بنیری د زینت المحدثین سره خبرې کړي دي. بیا یې د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې د خپل طرف نه یو پیغام ورکړی، او په هغه پیغام کې خلکو ته وایي چې حیران په دې یم چې په دې څومره دستاربندو کې زه شریک شوم. ما هر طالب علم غمجن ولید، ما خوشحاله ونه لید، لیکن د دې په مقابله کې چې کوم پروګرامونه په کالج او په یونیورسټۍ کې کیږي د هغې تمام سټوډنټان هغه انتهایی هنسمک او خوشحاله. وی ما دا محسوسه کړله چې دا طالب علمان چې دا خفه دي، ولی دوی ته دا معلومه ده چې په ما باندې ذمهداري را روانه ده. د هغه ذمهدارۍ په بنیاد باندې د دستاربندۍ په وخت کې خفه دی، خندا او خوشحالي د په مخ باندې څه ده نشته دی. دویم مې دا ولیده چې دا دومره په سوونو په زرګونو په لکونو انسانان فارغ کیږي، او د یو هم دا په زړه کې جذبه نشته چې ما ته به دنیا پیسه به راته د کوم ځای نه میلاویږي. هر یو ته خدای پاک چې د دین په کومې شعبې کې دله ځای ورکړي د 15,000 7,000 په 10,000 باندې هغه دیني کار کوي، او دغه دیني کار مخې ته روان کړی دی. او زمونږ د کالج او د یونیورسټو هلکانو ته چې ډیګرۍ میلاو شي، د ډیګرۍ د میلاوېدو نه پس هغه په دفترونو باندې ګرځي او په مختلفو طریقو سره د خلکو سره تعلق په دې قایم کوي چې ما ته به پیسه د کوم ځای نه څه کېږي میلاویږي. نو الحمدلله چې تاسو لاړ شئ، یقینا دنیا به مونږ ګټو، دا چې نه به ګټو. زمونږ مشرانو اسلافو د دین د محنت سره سره د دنیا کارونه کړي دي، لیکن ځان یې د دنیا غلام نه دی جوړ کړی، ځان یې د دین غلام کو. خدای پاک دنیا غلامه کړله او د په خپو کې راویسته. مونږ به د دنیا کار کوو، د دنیا د کار نه به وروسته کیږو نه، لیکن په حلالې طریقې باندې به یې کوو، په حرامې طریقې باندې به نه کوو. نن مفتی ګوهر علي صاحب نه یو مولانا صاحب تپوس کړی دی چې جی مونږ د لکی ډرا په نوم باندې یو کاروبار کوو، خو ته مونږ ته ووایه چې دا د لکی ډرا طریقه څه ده. مفتی مفتی ګوهر علي شاه صاحب بهترین جواب ورکو. وی دا انعامي بانډونه چې مونږ تقسیمو، دا انعامات چې مونږ ورکو، د دې 2 طریقې دي. یو طریقه هغه دا ده چې د ملګرو د جذباتو د پیدا کولو دپاره تا په هغه باندې شی په خپل قیمت باندې خرڅ کړو، هغه شی ویوړو، تا ورته یو انعامي بانډ ورکو چې کله 80 کسان 200 کسان شي، بیا به مونږ د دې نه 1 یا 2 یا 3 به ترې راوچتو، هغوی ته به مونږ د خپل طرف نه انعام ورکو چې مال په څومره باندې وو په هغې باندې پې تا خرڅ کو، خرڅونکي پیسې واغستې او اغستونکي خپل مال څه دی واغستو او لاړ. دا انعامي بانډ
چې بیا په قرعې باندې راخیږي نو دا بالکل جایز دی او دا دی دې ته جایزه ویلی کېږي مال د زمانه اغستی ما ستانه د دې انعامي جایزې دپاره 1 روپۍ هم څه ده نه ده اغستې زه به دله د خپل طرف نه څه کوم درکوم او دویم انعامي جایزه هغه دا ده چې لکه لاټري ده چې په پلانکي ګاډي باندې دومره ټیکټ دی 100 کسانو واغست او چې راوخت نو یو ته خو ګاډی میلاو شو یو ته فریج میلاو شو استري ورته میلاو شوه لیکن هغه 99 کسان د هغوی پیسې څه دي لاړې دا حرام او ناجایزه ده او بیا یې مسله څه کړله ختمه کړله هسې ما وي چې زه مفتي صاحب ته ټلیفون کوم چې مفتي صاحب دې مولانا صاحب ته ووایه چې کله کار په حلالې طریقې باندې کې نو د حرامو نوم پې مږ ده ولې لکي ډرا هغه په څه کې مشهوره ده په حرامو باندې مشهوره ده اوس ته د لکي ډرا په نوم باندې کار کې کار د دې حلال او عنوان دې ورته ورکړی دی د چا د حرامو بل نوم ورله کېده بل نوم ورله کېده خو چې کله حلال کار کې ښکلی نوم ورله کېده هلکه وی انعام به در کوم جایزه به در کوم چې د چا راوخت هغه له به دومره شی څه کوم ورکوم نو ته چې په مستقبل کې د دنیا کار کې په حلالې طریقې سره یې کوه لږ کوه ښه کوه الله به درله د هغې په بدلي کې څه درکوي حلال ګټه به درکوي ستا به هم کېږي او انشاء الله العزیز چې د یو 45 کسانو به در سره هم کېږي ما ته داسې یو مولا معلوم دی داسې مولا چې دی مولا دی کوي درس لیکن ماشاءالله کاروبار یې روان کړی دی او 200 خاندانه څو 200 خاندانه ماشاءالله د دې یو مولا په کاروبار باندې مولا ته چې به څومره میلاویږي او دا 200 خاندانه دا مولا په خپل حلال کاروبار باندې څه کوي ساتي داسې کار څه دی وکړه او چې بیا د کار شروع کړو خپل دنیاوي کار له نور هم وسعت څه دی ورکوه خو دین څه کوه مه پرېږده مونځ مه پرېږده تلاوت مه پرېږده خپل لباس چې کوم د اهل علم د نیکانو خلکو لباس دی دا لباس مه پرېږده په دې فخر کوه انشاء الله العزیز الله جل جلاله به تعالی داسې مال او دولت درکړي که نه چې دنیا به درته څه وي حیرانه به یې درته خو په شرط د دې باندې چې دین به څه کوې نه پرېږدي دیني لباس به هم څه کوې نه پرېږدي په خپل دیني لباس باندې به فخر کې چې الحمدلله زه یم دنیادار لیکن اصل نه سومه دیندار ومه ما ته چې خدای پاک دا دومره عظیم کاروبار را نصیب کړی دی دا زما د مدرسې د 8 کالو دغه محنت څه شی دی بس سیله ما ته الله جل جلاله راکوي نو ملګرو که د دنیا کارم کوو بالکل یې کوه خو چاته الف باتا وایه الف باتا قاضي زاهد الحسیني دا یو لوی پیر تیر شوی یو لوی عالم تیر شوی دی لیکن کمال یې دا چې د مازدیګر نه پس به ماشومانو ته ناستو او هغوی ته به الف باتا سپارې کوي او نن د هغه زوی هم دا کار کوي زوی هم غټ پیر دی لیکن مازدیګر ماشومانو ته ناستي وایي دا زما دپاره فخر دی فخر الف باتا خلکو ته وایه الف لام میم ورته وایه او نور ځان د کافر د دنیا کار څه دی کوه خو ګوره په حلاله کوه او په صفا نوم باندې کوه د حرامو په نوم باندې خپل کاروبار څه دی هغې له ترویج مه ورکوه الله جل جلاله دې تاسو په مستقبل کې د دین چې کومه شعبه ده خدای پاک هم په هغه کې داسې استعمال کا چې د ورځې نور او د شپې درنه څه جوړه شوي سپوږمۍ درنه جوړه شوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين